أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. سورة البقرة 5 نمبر آیت. اللہ نا ویریدن کی خلق متقیان پرہیزگاران داوی 5 صفتون ذکر شول. الذین یؤمنون بالغیب پغیب و ایمان روڑی. دویم صفت د متقیانو دا دے ویقیمون الصلاة منس قائمی سیدھا برابر منس کئی ومما رزقناهم ينفقون. دریم صفت دا دے دا اللہ پلارا کے کمال چا اللہ وی منگ دوی تا روزی کڑے ور کڑے دے سنا صداغینا دا اللہ پلارا کے خرچ کئی. او سلورم صفت دا ذکر شو والذین یؤمنون بما انزل الیکا. پیغمبر تا تا چکم وحی نازلہ دا قرآن حدیث وحی جلی وحی خفی پاغی ایمان روڑی. وما انزل من قبلک او پوڑان دی کتابونو چتانا نازل دی پاغیم ایمان روڑی. او پنزم صفت دادا وبالآخرت هم یوقنون. پا آخرت بانی میں یقین ساتی چھ دا دنیا با یورس پانی کی گی عالمی دنیا با ختمی گی عالمی آخرت با مخ ترازی دا آخرت عظیم ورز حساب کتاب با مخ ترازی دا اعمال و جزا و سزا با مخ ترازی. اولئک علی ھدی من ربہم. دا اولئک اشارہ دا امدی متقیان ہوتا خو اولئک سرا یوست چھ اشارہ کی گی نو سرد صفات ہونا. اولئک دا متقیان اللہ نے ویریدن کی خلق چھ پدی صفاتو باندی دی دا 5 صفتون پکی دی نو علا ہدن دوی پا ہدایت دی کامل ہدایت ارتا حاصل لے. اولئک دا موصوب پا دغی 5 اوصافو دے مذکورو اوصافو باندے موصوب متقیان چھ دا 5 صفتون پکی دی علا ہدن من ربہم دوی پا ہدایت دی کامل ہدایت ارتا حاصل لے پا دنیا کے من ربہم لجانب دخپل ربنا لطرف دخپل ربنا دوی تا ہدایت حاصل لا رہنمائی حاصل لا ہدایت دے دوی مبارک بھی دنیا کے پا ہدایت دی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. او دغا موصوب پا دغی اوڑان دی صفتونو متقیان خلق چدا 5 صفتونو پکی دی امدوی مراد مندن کی دی. مفلحون مراد مندن کی دی کامیاب دی آخرت کے اور تخپل مراد حاصلش. نو دا دنیا و دا آخرت خوش خبری اللہ ورکڑا. دا 5 صفتون چپکی راغلل دا متقیان بندگان نو دا دی 5 صفاتو پا برکت دا دنیا دا آخرت کامیابی اللہ دوی تا نصیب کرلا. دنیا کے ہدایت آخرت کے باورتا مراد حاصلی بھی. نو دینا معلوم شوا کدغه صفتونه چا پزان کې ران نه وستل د متقیانو د الله نه د ویریدونکو بندگانو چې کوم صفتونه دي ذکر شول
دا صفتونه چازان کې ران نه وستل نو دلرا د دنیام خرابی دا آخرتم خراب ده دنیا خرابیم په برخه دا آخرت کې هم تباہی دا ورلارا زکه دا پنځه صفتونه چې جا کې رالل دتا د دنیا خوش خبری مورولې شولا هدایت ورته حاصل له په دنیا کې او چې دنیا کې درته هدایت او راهنمایي حاصله شوا نو د دنیا ترقی کامیابی دادی مبارک شاه و اولئک هم المفلحون او دا خلق مراد مندون کی دی آخرت کې بم دوی ته ار مراد حاصلی ار مطلب به حاصلی دوی په هدایت دی مې ربهم اولئک علی هدن دا خلق په هدایت باندې دي یعنی دا پنځه صفاتونه چې پچا کې رال علی هدن د په هدایت باندې بالا تر ده د ته هدایت حاصل له هدایت د په وس کې راغې دا پنځه صفاتونه چې پچا کې رالل نو د په هدایت باندې بالا تر شو هدایت ځان ته د حاصلولې شي حاصلې ک دا خلق په هدایت دي مر ربیم لطرف د خپل ربنا خدا پنځه صفاتونه چې رالل او په دې پنځه صفاتونو ستا په هدایت باندې لاس بر شو دا د چا انعام در باندې وشلو الله خیال کو چې په خپل بریتو باندې لاس ران نه کاږي چې دا زما کمال دی او خپل پتون ته ټک ورنه کې چې هم چو من دیګرې نس زما په شان لا بل څوک کې دی شي یو نیک کار دی وکړه قرآن ته دې ناسته وکړه منځ دی وکړه صدقه خیرات دی وکړه مالی بدنی عبارت دی وکړه خیال کوا هدایت درته حاصل له رهنمایي درته حاصله ده خیال کا غرور در کې را نشي کبر او لوی در کې را نشي چې زیما دا کولای شم بل څوک نشي کولای او دا زما خپل ذاتی کمال دی نه نه دا د الله فضل او احسان پزان وګاڼه مر ربهم دا خلق په هدایت دی دغه صفاتو والا خلق خو له طرفه د خپل رب نه د خپل رب له طرف نه دوی ته دا هدایت ملو دی الله تجاړه نیک عمل دی او قرآن ته د ناسته وکړه رب استا پیر زوینه پما شوه دا او پما برقرار او قائم اوساته دا اوس مونږ او تاسو دلته ناستي نور مسلمانان به ویډنی ډیر دا توفیق مونږ او تاسو ته الله را کړی د خپل کلام ته کې نه ورو اوس نور خلقو ته توفیق نشتا څوک به ډرامو ته ناسوي څوک به د ګمراه فلمونه ګوري څوک به د غیبت په مجلس کې ناسوي نو کدا ناس ته ما او تا ته نصیب شوله دا د چا په فضل باندې نصیب شوله دا ګوره د خپل عقل کمال اونه ګڼې دا د الله فضل له دلته ځینې مفسرین وایي اولئک علی هدن من ربهم بفضل ربهم فضل روباسي دا خلق په هدایت باندې دي هدایت د دوی په وس کې راغې چې دا پنځه صفتونه ورته ملو شو خدا په فضل د خپل رب دا د الله په دوی باندې فضل له دا د خپل عقل کمال اونه غنه چې دا ز عقل من یما نو څنګه دی قران ته کې نسلم ډېر عاقلان دي دا توفیق ورته نه دی نصیب د جمع منز دی او کا روجه دی اونی ولا عبارت مالی بدنی دی او کا دا اونه وای چې دا زما د عقل وجه ده ډېر عاقلان دي دا توفیق ورته نه دی نصیب که په عقل لار مونږ شوي به د فضلا چا بدوال نویل علی ابن سینا تا دا یو عالم تیر شوی فلسفیو لوی فلسفرو او د منطق یو فن دی فلسفه د دې درې مدون نه او دا کتابونه موږ په مدرسه کې طالبانو ته وایو خدای په عقل کې دومره مخه تلاړ د لسو کالو چې قران حفظ کړي د لسو کالو په عمر کې او د ابو منصور یو مکتبه و د کتابونو دا ټوله مکتبه په ذهن کې پرته و دا ټوله مکتبي کتابونه د یاد کړیو هغه مکتبه اوس وزیدله په صلحو زرهو کتابونه پکیو کتابونه ضایع شول هغه کتابونه بیا دوباره د سره ولیکل
عقل کې د مخې تراغه د خپل عقل نه کار واخیشته د الله فضل اور سره نو د الله په ذات کې خبرې شروع کړي نو د دنیا نه ملعون لاړ یوازې په عقل کار نه کیږي بغیر د الله د فضل نو الله دې موږ خپل فضل نصیب کړي نو دا خلق په هدایت دي کامل هدایت ورته حاصل له مر ربهم لطرف د خپل ربنا په فضل د خپل رب دوی په هدایت واولئک هم المفلحون او دا خلق مراد مندون کی دي مفلحون فلاح د فلاح معنا د لغت کتابونه کوي چې هر مراد حاصل وي هر مراد مطلب حاصل وي او د هر تکلیف او د مکروه شینه لريواله وي دا مفلحون لفظ د فلاح نه وتله او فلاح چې هر مطلب او مراد بنده ته حاصل وي د هر مصیبت او تکلیف نه لري وي نو دا لفظ چې څومره لنډ دی دومره ډېر جامع دی لنډ لفظ دی خو ډېر جامع دی فلاح هر مراد مقصد درته حاصل او د هر تکلیف او مصیبت نه نجات نو اولئک هم المفلحون دا خلق چې دا پنځه صفاتونه پکې رالل په دنیا کې خو هدایت ده دوی ته حاصل په فضل د خپل رب د الله د طرف نه ورته هدایت حاصل ده واولئک هم المفلحون او دا خلق دا بهرمندی مراد مندون کی دی په قیامت کې به دوی ته هر مراد مقصد د دوی حاصل وي او د هر تکلیف او د مصیبت نه به دوی ته نجات وي اولئک علی هدی من ربهم اولئک دا متقیان پرهیزګاران الله نه ویریدونکي موصوف په دغه وړاندې پنځو صفات اولئک دا موصوف په دغه مذکور صفات دا متقیان پرهیزګاران علی هدن دوی په هدایت دی من ربهم لطرف د خپل ربنا واولئک هم المفلحون او دا خلق مراد مندون کی دی آخرت کے دنیا کے ورته ہدایت نو چې دنیا کے ورته ہدایت حاصل شو نو دی وجہ نه دا خلق په آخرت کی مراد مندون کی دی آخرت کے با کامیابی بہرمن بئی ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دین وړاندې دی پنځو آیتونو کې د منعم علیهم بیان وشو سورې فاتحه کې چې درې فرقې ذکر شوي وي اجمالا انعمت علیهم هغه خلق چې الله په انعام کړي منعم علیهم دی پنځو آیتونو کې دا وی تفصیل ذکر شو انعمت علیهم دا غي تفسیر دی رستو پنځلس آیتونو کې تر هغه بل رکو اخیره پورې دی پنځلس آیتونو کې پدې کې د مغضوب علیهم او د ضالین تفصیل ده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغه خلق چې الله په غضب کړي او گمراهان دي د اوی بیان ده د کفارو بیان ده سورې فاتحه کې دا درې فرقې ذکر شوي وي هغه خلک چې الله په انعام کړي نو د پنځو آیتونو کې دا وی بیان شو هغه خلک چې الله په غضب کړي کافر دي هغه خلک چې گمراهان دي د حق لارې ورکه کړي دا گمراهان دم کافر دي د دې دواړو کافرو مغضوب علیهم او د ضالینو په دې پنځلس آیتونو کې تفصیل کیږي خو کافر دو قسم دي یو سره کافر چې پډاګه د کفر اعلان کړي پډاګه ځان ته کافر وایي کافر دي د خپل عقیده اظهار کړي نو په دې دو آیتونو کې دغه کافرو بیان دی دې دو آیتونو کې د دې سرو کافرو بیان دی چې پډاګه ښکارې د کفر د عقیده اعلان کړي او رستو آیتونو کې بیا د دویم قسم کافرو بیان دی دویم قسم کافر هغه دي چې د خاص مقصد د وجنا یا د مسلمانانو د ویرې د وجنا په خله خزان توای مسلمان
مسلمانانو سره چې میلو شي وای زه مسلمان یم خو زړه کې کافر دي په زړه کې کفر دی کافرو ته به چلاړل ویل به موږ تاسو سره یو او دې کافرو ته وایي منافقه نو په دې وروستو 14 آیتونو کې د دغې منافقانو بیان دی د دوی علامات پکې ذکر دي د دوی بیان دی منافق چې کوم کافر دی د هغې بیان او د دو آیتونو کې په ډاګې چې د کفر اعلان کړی د سرو کافرو بیان دی آیتونو باندې چې نظر واچولی شي نو دا ورنه معلومیږي چې قرآن کریم د هدایت او د ارشاد دپاره سره چشمه ده قرآن کریم الله د هدایت دپاره د رهنمایۍ دپاره سره چشمه را لېږلې ده د دنیا ټول خلق د قرآن د هدایت په قبلولو او نه قبلولو په وجه دو حصو باندې تقسیمیږي قرآن کریم الله د هدایت یوه سرچشمه را لېږلې ده اوس د دنیا چې څومره خلق دي د دې قرآن چې د هدایت چرچشمه ده د دې قبلول د دې نه قبلولو په وجه باندې به دا ټول بني آدم په دو فرقو تقسیمیږي درېیمه فرقه پکې نشته دو فرقې یو هدایت افته فرقه ده چې هغه متقیان دي مؤمنان دي او بل هغه فرقه ده هغه ډله ده چې هغوی د قرآن د هدایت نه مخ واړوه انکار یې وکړو نو دا کافران دي منافقان دي د ټولې دنیا خلق دا دو فرقې کېدلی شي درېیمه فرقه پکې نشته مؤمن مسلمان کافر د قرآن کریم د دې تعلیم نه یو بنیادی مسله بل هم راووتله او هغه ده د دنیا قومونه انسانان که چېرې تقسیمیږي او حصې جوړیږي نو هغه صرف د اصولو د نظر په بنیاد باندې دوی تقسیمېدلی شي د دنیا قومونه انسانان که تقسیمیږي نو دا د نظریاتو په اعتبار د عقیدې په اعتبار باندې د اصولو په اعتبار په دوی کې تقسیم راتلی شي نسب وطن جبا رنگ جغرافیایی حالتونه په دې باندې انسانان نه تقسیمیږي دا د تقسیم شی نه دی د قرآن د دې تعلیم نه واضحه معلومه شوله چې د هر رنگ دی د هر وطن دی د هر ملک دی د هر ژبې سره تعلق دی چې د قرآن هدایت قبول کو دا یوه فرقه ده مومنان مسلمانان د هر ځای دی هر څوک دی او که د قرآن کریم هدایت نه مخ واړو انکار یې وکړو چې هر رنګ والا دی او د هرې خاورې سره تعلق دی او د هرې ژبې دی او د هر قوم دی دا بله حصه ده ستا رور دی د یو پلار او د یو مور نه در سره شریک دی رور دی خو د قرآن هدایت قبول کړی تا په شانته دا د تا نه دی تا سره فرقه کې شامل دی خو ځاني رور دی د قرآن د هدایت نه مخ واړوه د قرآن نه انکار وکړه نو دا په ستانه نه دی دا بله حصه ده دا بل قوم دی دا په کافرو کې داخل او شامل دی دا د قرآن کریم د دې تعلیم نه راووتل تقسیم هغه په نسب پرستۍ او په وطن پرستۍ او قوم پرستۍ باندې نه راځي د انسانانو منځ کې دا مسلمانان ولې ناکام دي وجه عمدقه ده چې مسلمانانو د بیلتون او د تقسیم شی قومیت وګرځوه وطن پرستی وګرځوله نسب پرستی وګرځوله لسان پرستی وګرځوله نو مسلمان اوس ځکه کمزوری دی ناکام دی او حالا کې دا د جدای وجه نه ده کله چې مسلمانانو دې څیزونو ته اهمیت نه ورکوه بلکې د تقسیم شی ایمان ګرځوه د قرآن هدایت قبلول او نه قبلول یې ګرځول چې د قرآن هدایت به یې قبول که نو هغه به چې هر څوک هغه ته به یې خپل ورور ویل چې دا زموږ نه دی نو بس مسلمانان کامیاب
پیغمبر پاک تا پدې دو آیتونو کې الله تسلی ورکوي، تسلی ورکوي. پیغمبر پاک په خپل امت باندې ډېر مهربان و. چا به چې د قرآن نه انکار کو، د قرآن هدایت به قبول نه کړو، پیغمبر پاک به خفه کېده. د مکی کفارو ابو جهل، ابو لهب، عتبہ، شیبہ، دی کفارو به انکار کو، زدیانو زد به کو، د قرآن خبره به نه قبل ولا، د پیغمبر پاک یوې خبره منلو ته نه تیارېدل، نو پیغمبر پاک به خفه کېده. پیغمبر پاک په خفه کېده، نو پیغمبر پاک ته الله په دې دوه آیتونو کې تسلی ورکوي، تسلی ورکوي. هغه خلق چې کافران دي، قرآن نه دی منلی، زدیان دي، په دوی باندې برابره د پیغمبره که ته دوی ته ویره ورکې که نه ورکې، ستا ویره ورکول نه ویره ورکول دا په دوی برابر دي، د دوی په حق کې برابره ده. لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. ستا ویره نه ویره د دوی په باره کې برابره ده. پیغمبره دا خلق ایمان نه راوړي، وروسته الله وجه وایي ولې ایمان نه راوړي. د دوی په سترګو باندې، د دوی په زړونو باندې، د دوی په غوږونو باندې الله مهر د غضب لګولی، او په سترګو باندې پردې دي، دوی ایمان نه راوړي. نو ته خفه کېږه مه، د دوی ایمان نصیبه کې نشته. الله ورته د ایمان توفیق سلب کړی. الله د دوی نه غواړي چې ایمان راوړي، د ایمان توفیق ورنه اخیستی. ته خفه کېږه مه، پیغمبر پاک ته تسلی الله ورکوي. دینه مراد هغه کفار دي، پیغمبره هغه خلق چې کافر دي، که ته دوی ته ویره ورکې که نه ویره نه ورکې، ستا نصیحت نه نصیحت، ستا ویره ورکول نه ویره ورکول، دا د دوی په باره کې برابر دي، ایمان نه راوړي. ستا په نصیحت او په ویره ورکولو دوی پیدا نه اخلي. نو دا د هغې کافرو په باره کې دی چې کومه زدیان دي، ازلی بدبخت دي، لکه ابو جهل، ابو لهب، عتبہ، شیبہ، دا خلق مراد دي. ورنه ډېرو کافرو د مکی مکرمه چې د پیغمبر پاک خبره نه و منلې، اول کې زدی کوو، هغوی بیا مسلمانان شوي دي، ایمان یې راوړی. او دلته الله وایي چې ستا ویره ورکول نه ویره ورکول برابر دي، ایمان نه راوړي. نو ډېر کافر خو بیا مسلمانان شول. نو دا د هغې کافرو په باره کې دی چې هغوی بیا په کفر باندې مړه دي، ازلي بدبخت دي، او ایمان یې په نصیبه کې نشته. دا آیت د هغې کافرو باره کې دی چې ایمان نه راوړي. دا یو سوال دلته راځي، پیغمبر پاک تعالی وی کته دوی ته ویره ورکه کنه ورکه، نصیحت کې کنه ورکه، دوی ایمان نه وروړي. نو بیا د پیغمبر پاک دا نصیحت خو دوی ته عبث شو، فضول شو. پیغمبر خو عبث خبره نه کوي، فضول خبره خو نه کوي. الله وی کته دوی ته نصیحت کې کنه کې، ویره ورکه کنه ورکه، دوی په پیدا نه اخلي، ایمان نصیبه کې نشتا. نو بیا خو د پیغمبر دا نصیحت دوی ته فضول شو، عبث شو. پیغمبر خو عبث خبره نه کوي. نو جواب د دې سوال دا دی، الله ویلی دی ان الذين كفروا، هغه خلق چې کافران دي، سواء علیهم، د دوی په حق کې برابر ده، کته ویره ورکې که ورنه کې، ستا په نصیحت دوی پیدا نه اخلي. داسې نه دي ویلي چې سواء علیکا، ستا په باره کې برابر ده، نه، تا ته به الله اجر درکوي، الله به تا ته اجر درکوي. دا برابرتیا د دوی په باره کې ده چې ستا په نصیحت باندې دوی پیدا نه اخلي، دوی ته پیدا نه رسي، دا ازلي بدبخت دي. او اما تا ته به الله اجر درکړي، دا برابروالی د دوی په حق کې دی، او تا ته به الله د خپل واده نصیحت کولو اجر درکړي. نو مبلغ، معلم، هغه د خپل تبلیغ، خپل تعلیم او تدریس
واز نصیحت د دې خاطر نه پریدي چیرې اوریدونکي نه سميږي نه مني اوریدونکي ز نصیحت کوم دوی مني نه نو مبلغ د خپل نصیحت نه پریدي واعظ د خپل واز نه پریږدي چیرې دا اوریدونکي زما واز نه پیدا نه اخلي نه مني د خپل واد جاری ساتي د تبع الله اجر ورکي ک اوریدونکي په سميږي کنه سميږي خو واعظ تبع الله اجر ورکي نو پیغمبري پاک تعالی وي دوی په بارکه برابر ده اما تا په بارکه برابرتیا نستا تا تبع الله د واز اجر درکي د انذار اجر بدرکي ان الذين كفروا اغه خلق چې کافران دي دا کافر چاته وایي کفر ست وایي د کفر لفظي معنا پټول کافر ویل شي پټون کیتا او کفر معنا پټول ناشاکر بنده تم کافر وایي ناشاکر ده نو هغه تم کافر وایي د دې وجنا چې د امت د احسان کون کې احسان پټ ک چا چې ور سره احسان کړي نو داغه احسان پټ ک شکر نه ادا کوي زمیدار ته هم په دی لغوي معنا باندې کافر ویل کیږي زمیدار کاکا ده زمیدار او هغه په پټي کې دانه پټي د خور ولاندې کوي کنه کوي نو په دی لغوي معنا باندې زمیدار کاکا ته چا کافر اویل نو د مرینه دینه نیسی کافر معنا پټاون کې نو زمیدار کاکا هم تخم او دانا هغه د خور لاندې پټي خدا سينه چې تا وره د زمیدار دی چرته لیدو په आवाज کې چې کافر ا خبر نه ده اپ دې معنا نه پويږي در سره په جګړه شوی وي په دې مازدیګر به واله خو لغوي معنا د کفر پټول دي کافر پټون کی توای نو دا معنا یا عام ده خو د شریعت په اصطلاح کې د شریعت په اصطلاح کې کفر دی ته وایي چې د یو داسې سیز نه انکار وشي چې پاغه باندې ایمان راوړل ضروری دی فرض دی داسې به خبره نه انکار وشي چې پاغه ایمان راوړل فرض دی ضروری دی کافر داسې وشي نه انکار وکړي چې پاغه ایمان راوړل ضروری وي هغه سړی ته کافر وایي نو خلاصه دا شو چې ایمان پیغمبري پاک چې د الله د طرف نه سره راوړي دي او داغي ثبوت قطعي و یقیني ده پس سره منل او حق غنل دا ایمان ده او پدې کې د یو نه انکار کول نه حق غنل دا کفر ده هغه خلق چې کافر دي برابر ده د دوی په حق کې انذرتهم کته دوی ته انذار ورکې ویره ورکې ام لم تن دا انذار ستوي انذار چاته د داسې خبر ورکول چې داغې نه ویره پیدا کیږي د داسې خبرې چاته خبر ورکول چې داغې نه ویره پیدا شي د دې په مقابل کې بشارت د ابشار د داسې خبر چاته ورکول چې داغې نه خوشحالي پیدا کیږي مطلق ویرول غل ډاکو دشمن چې وسړی ویری هغه ته انذار نشي ویلای هغه ته تخویف وایي انذار هغه ویری ته وایي چې هغه کې شفقت شامل حال وي یو چاته د داسې خبر ورکه چې هغه ور باندې او ویریږي خدا ویره ورکور کې پاغه باندې مشفق ده شفقت ده نو ځکه ویری چې د نقصان نه بچي لکه د مور او د پلار بچی ته ویره مور او پلار کله بچی ته ویره ورکی بچه د دیوال په دې سړو کې ګوته موا مار بدی اوچی لړم ټک درکی د موچي او د مارنا بچي ویری بچه نا وخت په کوسو کې د شپې مگر دا وختي کور تر رادا څوک بدرته نقصان اورسي تکلیف به اورسي ډاکوان دی غلدي پسادیان خلک ګرځي د شپې نا وخت نو مور او پلار بچي ویری کنه ویری د خبرونه خدا ویره چې مور او پلار بچی ته ورکي نو دا ویره په شفقت بنا ده دا مور او پلار په دې بچی باندې مهربان ده نو ځکه دا ویره ورکي دا انذار ده شفقت پکې شامل حال ده د شفقت په بنیاد ورکي
پیغمبر ته الله نذیر وای پیغمبر هم امت چې د کوم خبرو نه ویری د عذابونو نه د ګناهونو نه ویری نو په دې امت باندې مهربان ده نو څه ویره ور کوي نو زه په ځای پیغمبري پاک ته قران کې نذیر ویلې شوی مخوف ورته نه دی ویره ویلې شوی روانه پلار باندې نا وخته او د غنو د پټینه یو غلو ډاکو راووته او تماچه درته په سر باندې کې خودله وې موبایل وګوردا او پیسې وګوردا نو دام ویرا ده خوده کې شفقت نشتا دام ویرا ده خو شفقت پکې نشتا نو دې ته تخویف ویلې شي دې ته انذار نشي ویلې ځکه دې کې شفقت شامل حال نه ده نو انذار هغه ویره ته وایي چې د شفقت په بنیاد باندې وي ان الذين كفروا بشك اغه خلق چې کافران دي کفر کړي سواء عليهم برابر د پدوی باندې انذرتهم وير ور کول استادویتا ام لم تنذرهم او نه وير ور کول استادویتا کته وير ور کی دوی لرا ام لم تنذرهم او کویر دوی تورن کې لا يؤمنون دوی ایمان نه وروړي اول ایمان نه وروړي او دا ویره ورکول نه ویره ورکول دی ولې برابر دی الله دا غي علت او وجوای ختم الله مهر لګولای الله على قلوبهم پزړونو د دوی والا سمعهم او د دوی په وګونو والا بصوارهم غشاوتن او پسترګو د دوی پر دی ولهم عذاب عظیم او دوی لره عذاب دی لوی ختم الله على قلوبهم دا ځکه ایمان نه وروړي ستا په نصیحت پیدا نه اخلي چې د دوی پړونو الله مهر لګولی او د دوی په غوږونو مهر په یو څیز باندې ولګي خط په لفافه کې بند شي لفافه کې بند شي او مهر په ولګي نو هغې کې بیا کمی زیاتې نه کېږي خط په لفافه کې بند شو مهر په ولګېده نو بیا نشي کولی چې ته وایې زه دا خط کوله وکم او پدې کې یو کرخه زیاتی ولیکم بس مهر په ولګا او ډاکی په مهر لګولې اوس د اجازت نشته چې څه لیکلي بس هغه پکې دي دا څه نشه کولای چې را مانه پکې یو خبره یو جمله زیاتی لیکل شوې ده او زه هغه کرخه تر نه روانوم لری کوم او باسم د مهر نه بعد د اجازت بیا درته نشته دا نشه کولای د مهر نه مخکې کمه زیاته کولای شي خو چې مور ولګید لفافه کې خط بند شنو بیا نشه کولای نو دقه سه د دې کافرو په زړونو الله چې مهر ولګاوه نو د دوی پړونو کې کفر ده زد ده عناد ده نو د دوی پړونو چې مهر ولګید نو دا زد عناد د دوی نه جدا کیدونکې نه ده د دوی د زړونو نه دا زد عناد او کفر اوزینه او د بهرنا اضافي شی د دوی زړونو ته داخلېدی نشي ایمان اسلام د قرآن منل د دوی زړونو ته ور داخلېدی نشي نو ایمان زړونو ته ور داخلېږي نه او ډکې چې کوم کفر او ضد دی هغه ترې نه بهر کېږي نه په زړونو باندې مهر لګېدلی ختم الله على قلوبهم مهر لګولی الله د دوی په زړونو زړه دا خو تاسو پیژنئ د غوښې یوه حصه ده یوه ټوټه ده قربانۍ کې چارپی او څاروي چې حلال کړي وي نو د ګس طرف ته خالی ځای کې زړه راځوړن وي د انسان هم ګس طرف ته په دې خالیګاه کې زړه دی د غوښې یوه حصه ده دې ته زړه وایي خو د شریعت په اصطلاح کې یو خو دغه زړه دی دا موږ او تاسو چې په عرف کې ورته زړه وایو د غوښې یوه حصه او دې کې هغه حیات انساني حرکت هغه په دې زړه کې اچولی کېږي خو د شریعت په اصطلاح کې زړه دغه نه دی د شریعت په اصطلاح کې زړه لطیفه ربانی ده لطیفه ربانی ده په دغه زړه کې پرته ده دا لطیفه ربانی په دې زړه کې پرته ده هغې ته زړه ویلی شي د شریعت په اصطلاح کې او پاغه باندې دارومدار د ادراک ده پویدل پاغه باندې کیږي په دې زړه کې ول لطیفه ربانی پرتا ده یو جسم لطیف په دغه زړه کې پروت دی دا د غوخه د عیسی دای محل او هغه لطیفه ربانی د دې غوخه پورې قائمه د جرامنګ او تاسو فوت کې ورته زړه وایو اصل کې د شریعت په اصطلاح کې هغه ته وایي پویدل دا په هغه سره کیږي
او هغه له دې زړه پورې هغه لطیفه رباني داسې قایمه ده لکه قیام د عارض له محل پورې یا لکه قیام د ګرموالي د سکروټې پورې. ګوره سکروټه دې کې ګرموالی وي، دا ګرموالی په دې سکروټې پورې قایم دی. نو دقسې یوه لطیفه رباني ده او د غوښې دا حصه چې موږ تاسو ورته زړه وایو په دې کې ځای نیولی دې پورې قایمه ده. اصل کې د شریعت په اصطلاح کې زړه هغه دی د انسان انسانیت او د نورو حیواناتو نه بیلېدل هغه په دغې لطیفه رباني پورې باندې دي. انسان چې انسان دی او د نورو حیواناتو نه بیل دی دا په دغې لطیفې رباني باندې بیل دی. ورنه د غوښې دا حصه د غوښې دا حصه د چې موږ تاسو په اور کې ورته زړه وایو دا خو د انسان په بدن کې هم د ګس طرف ته شته او دا خو د میخې او د سنډا په دې بدن کې هم شته، دا خو هغه کې هم شته. نو بیا ولې دا انسان د دې نورو چارپایو نه بیل دی افضل دی؟ نو دا زړه خو په نورو حیواناتو کې هم شته، انسان کې هم شته. یو شانتې د غوښې سره یو شانتې جوړ دی. انسان چې انسان دی نو د په دغې زړه کې هغه لطیفه رباني پرته ده او د چارپایو په هغې وړونو کې هغه لطیفه رباني نشته ده. انسان ته چې انسانیت میلاو دی دا د دغې لطیفې رباني د وجې ده. د باندې په دې باندې دی بالاتر دی په نورو حیواناتو چارپایو. نو مهر د غضب لګولی الله د دوی په زړونو او د دوی په غوږونو حق باندې نه پوهېږي. په غوږونو باندې مهر ولګېده نو حق نه اوري. وعلى ابصارهم غشاوة په سترګو باندې پردې دي نو حق پې نه ویني. زړونه یې شته خو په حق پې پوهېږي نه لکه زړه چې نه لري، عقل نه لري. غوږونه یې شته خو حق پې نه اوري نو لکه غوږونه چې نه لري. سترګې شته خو حق پې نه ویني نو د حق د لیدلو نه ګویا کې دوی سره سترګې نشته، سترګې وړندې دي. د زړه او د غوږونو سره مهر وویلې د دوی په زړونو الله مهر لګولی او د دوی په غوږونو مهر لګولی، په حق نه پوهېږي، حق نه اوري. دې سره مهر وویلې او سترګو سره پرده وویلې، په سترګو باندې غشاوتون پردې دي. زړه ته چې یو مضمون راځي نو دا د یو خاص طرف نه نه راځي، هر طرف نه یو مضمون ورته راتلی شي. یوه خبره چې زړه ته راځي د دې یو خاص طرف نه دی، د هر طرف نه راتلی شي. غوږ باندې چې یوه خبره اورېدلی کېږي نو دا د یو خاص طرف نه نه هر طرف نه غوږ ته یوه خبره رسېدی شي. اوس زړه ته چې یو مضمون کوزېدل بند دی، غوږ ته یوه خبره رسېدل بند دی، نو په دې زړه په دې غوږ باندې چې مهر ووالی شي نو غوږ ته به خبره نه رسي، زړه ته به هغه خبره هغه مضمون نه رسي. نو دلته مهر وویلې او سترګو باندې لیدل هر طرف ته نه کېږي. وروستو بني آدم لیدل کولی شي، دې طرف ته دې طرف ته په سترګو لیدل کولی شي. سترګو باندې که یو شی لیدلی کېږي صرف مخامخ لیدلی کېږي، نو چې مخامخ لیدلی کېږي مخامخ دې پې پردې راځوړندې کې باس لیدل بند شو. نو دې سره یې پردې وویلې. مقصد دلته دا دی چې د دوی په زړونو باندې د دوی په غوږونو باندې الله مهر لګولی، حق باندې نه پوهېږي، حق نه اوري، په سترګو یې پردې راځوړندې کړي دي، حق پې نه ویني. مطلب د مهر نه دا دی، مطلب د پردو نه دا دی چې دوی نه الله د منلو توفیق سلب کړی دی. دا ظاهري مهر نه دی او دا ظاهري پردې نه دي چې د دوی په سترګو باندې راځوړندې دي د کافرو. ظاهرا کې نه د دوی په غوږونو باندې مور او ټاپه لګېدلې ده او نه په سترګو باندې څه دي پردې موږ وینو. مطلب د دې نه معنوي مهر دی. دوی نه الله ته منلو، د پوهېدلو، د حق د اورېدلو توفیق سلب کړی. ښه چې دوی نه الله دا توفیق واخیسته، د حق د منلو، د حق د اورېدلو، د پوهېدلو توفیق الله د دوی نه واخیسته. دوی ځکه ایمان نه راوړي نو دا دوی ته بیا د دوی په کفر ولې سزا میلاویږي؟ دا یو سوال دلته راځي. الله وی دوی ایمان نه راوړي، ولې ایمان نه راوړي؟ ما یې پړه باندې مهر لګولی، ما یې په غوږونو باندې مهر لګولی، ما یې په سترګو باندې پردې راځوړندې کړي، یعنې ما ورنه توفیق اخیستی، توفیق ورنه ما اخیستی.
نو چې الله وایي ما ورنه توفیق اخیستی دوی ځکه ایمان نه راوړي نو چې الله ورنه توفیق واخیسته نو بیا په نه ایمان راوړلو دوی ته بیا ولې الله عذاب ورکوي جواب د دې سوال دا دی دا توفیق چې د دوی نه الله واخیسته او دوی ایمان نه راوړي دام د دوی د ضد او د کفر وجه ده دا د دوی د کفر سزا ده چې الله په دنیا کې ورکوي نغده سزا د دې مسبب دوی په خپله دی د دوی دا کفر دی ګور انسان داسې نه دی چې قادری مطلق دی او انسان داسې نه دی چې مجبوری محض دی اس اختیار نه لري نه قادری مطلق دی چې دی په هر څه باندې قدرت لري او نه مجبوری محل دی چې یو شي اختیار نه لري څه ناڅه اختیار هم الله ورکړی او د څه کارونو اختیار نه دی ورکړی حضرت علی رضی الله عنه ته یو کس راغی وی انسان مجبوری محض دی او کنه قادر دی دی مجبور دی اختیار لري کنه لري نو حضرت علی رضی الله عنه ورته وی څه ناڅه اختیار هم لري قدرت هم لري او سناسه مجبورم ده اختیار نم لري وې دا څنګه دواړه خبره نو حضرت علی رضی الله عنه ورته ویل ته دا یو وخت په اوچته کا یو وخت په اوچته کا نو هغه سړی یو وخت په اوچته کړل ګوره سړی په خپل اختیار سره د خپل اوچته ولې چې کنه اوچته ولې دا اختیار الله بنده ته ورکړی نو دا یو وخت په اوچته کړه به ورته ویل دا بل اوچته کوي دا بل خو نشم اوچته ولې دا بل خو نه شي اوچته ولې وګوره دا یو وخت پرې چې اوچته کړه دا غي اختیار دی چې تا ته الله درکړي دا غي قدرت دی چې تا ته الله درکړي اوس دا بل خو چې نه شي اوچته ولې دا ستا اختیار نشته اوس دا اختیار نه دی درکړي نو بنده ته الله اختیار ورکړي سناسو مجبوری محض نه ده ایمان منل حق قبلول د حق نه رویګردانی کول دې باره کې الله بنده ته اختیار ورکړي امتحان دی تا ته اختیار درکړی خو بدلاره خودلې ده ته په خپل اختیار باندې کومه خوښه کومه غوره کوي نو کافر او کفر غوره که زده وکړه نو د دې کفر چې په خپل اختیار غوره که خوښه که زده وکړه حق قبول نه که نو د دې وجه نه الله دوی ته نقد سزا دا ورکړه دنیا کې چې آینده کې دوی نه د منلو توفیق سلب که د ځینو ګناهونو الله تعالی په دنیا کې نقد سزا ورکړي د ګناه سزا نقد ادا ده په دنیا کې چې د ګناه نه بعد تا ته ګناه آسان شي د ګناه نه بعد درته ګناه آسان شي دا رستو ګناه کول دا د وړاندې ګناه سزا ده د نیکی بدلم الله بنده ته کله په دنیا کې نقد ورکړي د نیکی بدله دا د یو نیکی دی وکړه د نیکی نه بعد بل نیکی دی وکړه دا د وړاندې نیکی بدله شو د نیکی نه بعد نیکی درته آسان شي نو دا دوی باندې الله ظلم نه دی کړی الله په چا ظلم نه کوي په خپل اختیار دوی کفر خوښ کړه ضد یې وکړه نو چې ضد یې وکړه د دې ضد او د دې کفر سزا دوی ته الله دا ورکړه چې په آینده کې د دوی نه د منلو د ایمان راوړلو توفیق سلب کوي غشت د دې اس یو مثال درکم ستا سینه خرابه ده او ټوخی در باندې راګېدلی او بالکل د خوځېدلو نه یو ډاکټر ته ورغلی ډاکټر دی چکف وکړو تشخیص د مرض یې درته وکړه معاینات یې وکړل وی هلکه سینه دې ډېره خرابه ده او نسخه یې درته برابره کړه او دوایان یې درته ولیکلې نو وی دا دوایي په ټیم خوره دا د مړې دوایي ده او دا د نارې دوایي ده او دا دوایي 2 ټیمه ده او دا 3 ټیمه ده دا خوره په خپله طریقه او د دې مرچکیو مسالو نه د دې سیزونو نه غوړو نه پال پرهیز کوه میاشت وروسته بیا راشه نو دی چې کور ته راغی دوایي خو خوري خو کور کې وایي یاره د خولې خوند مې ډېر خراب دی داسې ترسکون غوندې او داسې تروش اچار م راته کړی وی ترسکون اچار به نه د خولې دا خوند خو مې ډېر خراب دی نو اچار یې وخوړ یاره داسې ترسکون غوندې کباب به نه نن خو مې دا د خولې خوند ډېر خراب دی نو کباب یې وخوړ نو رس تر روزه نورم بتریږي او سینه نورم خراب شو سینه نورم خراب شو زر زر بیا ډاکټر ته ورسو ډاکټر چې چک اپ وکړ وې ته خو دروغېدلو نه
دا ولې وای اچار او چکنیانې وخوړلې زه وای ستا علاج نشته روکېږه بس دوایي په بند کړه زه کور ته رسوي د علاج نشته کور ته راغی او دا سړی مړ شو د دې بیمارۍ نه چې مړ شو نو هر سړی څه وایي دا سړی ډاکټر مړ که داسې وایي چې دا ډاکټر مړ که که داسې وایي په خپله خپل ځان مړ که په خپله په خپل ځان داسې وکړل ګوره پار پالیز یې نه کو په خپله خپل ځان داسې که نو داسې خلک نه وایي چې دې ډاکټر پې دا دوایي بنده کړله ډاکټر مړ که ډاکټر چې پې دوایي بنده کړه سبب یې د ده خپله وجه وه د خپل فعلو چې د پال پرهیز نه کو د ډاکټر په هدایاتو عمل ونه که نو دې کافرو باندې چې الله ایمان بند که د ایمان راوړلو توفیق یې ورنه واخیسته نو د دې سبب دوی په خپله دي چې دوی ضد وکړه کفر یې وکړه حق قبول نه کړو الله پې بند که ایمان قبول نه کړو الله پې ایمان بند که یا ستا یو ماشوم دی یا دی یو غلام دی خادم دی ته ورځ کې 1 روپۍ ورکوې چې هلکه دا واله مازدیګري کې وځه او ځان ته پې څه خواږه ماږه ټاپیانې مافیانې اله خواږه پې اله هغه دا روپۍ اخیستله او ته هلته یې په سیند کې غورځوله ته ورته هره ورځ روپۍ ورکوې د خوږو دپاره چې څه پې اله او دی زی هغه روپۍ په سیند کې غورځوي ته بیا ورکوې او دی هغه روپۍ په سیند کې غورځوي نو ایسته دې ورباندې دا روپۍ بنده کړه تا ته نور به زه روپۍ نه درکوم بس پیسې په تا بند دي نو موږ تاسو څه وایو هلکه مالک پې پیسې بندې کې که داسې خلک وایي دې سړي په خپله په خپل ځان پیسې بندې کې خلک داسې وایي دې سړي په خپله په خپل ځان څه کړلې پیسې بندې کې د مالک په هدایاتو عمل نه کوو د روپۍ قدرداني ونه کړله نو په ځان یې روپۍ بندې کړلې نو دې کافرو د قرآن د پیغمبر قدردانی ونه کړله د ایمان قدردانی ونه کړله نو الله په ایمان بند که نو دا د دوی په خپله سبب د دې وګرځېدل د دوی دا کفر د دې سبب وګرځېدل ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کفر کړي سواء علیهم برابر د پدوی باندې برابر د دوی په حق کې انذرتهم کته ویرا ورکه دوی لرا ام لم تنذرهم او کته ویرا نه ورکه دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نروړي ختم الله مهر لګولې الله علی قلوبهم پسړونو د دوی والا سمعهم او په وګونو د دوی مهر لګولې والا ابصارهم او پسترګو د دوی باندې غشاوتن پر دی ولهم عذاب عظیم دوی د پاره عذاب دی لوی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين الله زموږ دا ناسته قبول کړي دا ویل اورېدل قبول کړي د خپل رضا باعث او سبب وګرځي ټول تقصیرات ګناهونه جرمونه مونږ ته معاف کړي بیماران ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي قرضدار د قرض نه خلاص کړي بندیان د بندن خلاص کړي د چا په رزق کې کمی د حلال رزق خاوندانی کې چا روزگار خرابي د حلال روزگار کې برکت واچي د چا روزگار نه د حلال روزگار ورته نصیبه کې چا اولاد نه صالح اولاد ورکه د چا ناری نه اولاد نه صالح ناری نه اولاد ورکه د چا وسترګي پیخي کې دیندار تابعداري جوړ کې مسافر د مسلمانانو خوشاله ساتي سالمن غانمن خپل کورونو تراولي چا کورونو کې اختلافات دي پریشانی دي په خوشالو اتفاق اتحاد بدل کې کلو علاقو کې دشمنی خفګانونه دي په دوستانو یې بدل کې د ټول علاقې د پاره اوریدونکو د پاره حاضر دي غایب دي نارینه دي زنانه دي هر ځای کې زموږ د درس په صحیح نیت باندې اوري د دنیا او د آخرت خوشحالي ورته نصیبه کې د دې درس برکات ورته نصیبه کې د دې درس کا برکت د دنیا او د آخرت ټول شرعي مقصدونه پوره کې ارمانونه پوره کې کامیابی او ترقی او خوشحالي نصیبه کې د تمام غمونو پریشانونو مصیبتونو جنگ جګړو لا علاج بیماری او دشمنانو ټولو ته نجات نصیبه کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.